افسوس نه دی اصیل خو که چا د هغه په ذات ګوته اوچته کړله د ذات ګوتې اوچتولو جواب به په زبان سره میلاویږي زما الفاظ دي ستا سوال نرم زما جواب نرم که ستا سوال ګرم بیا زما جواب ګرم واره حاجي صاحب د هغه په زندګۍ دي د هغه ذات چلنج کړ دی ستا زندګۍ ته به سکون نه وي ستا ذات ته به سکون نه وي په یو شرط به سکون راځي ته کل عام به پې غواړې د هغه اهلو عیال غوسه دی د هغه روحاني اولاد غوسه دی په دې نه دی غوسه حضرت ته شهادت میلاو شو ارے شهادت خو هغه مقام و مرتبه ده زما نبي فرمایي زما د امت د شهید مقام دا دی که په ورځ د قیامت باندې حضرت ابراهیم خلیل الله لار کې ولاړي زما د امت شهید را رواني ملائک ورته حضرت غاړې ته شه ابراهیم خلیل الله به تپوس کوي وجه څه ده ملائک ورته فرمایي د مصطفی د امت شهید را روان دی حضرت ابراهیم خلیل الله د رب سره خلیل دی هغه ابراهیم خلیل الله که په دنیا کې اور تلویږي د رب د طرف نه په اور حکم راځي زما خلیل در روان دی اور نرم شه اور یخ شه داسې ورته یخ شه بالکل تکلیف میلاو نشي هغه ابراهیم خلیل الله په لار کې ولاړ دی په ورځ د قیامت زما د امت شهید شیخ محمد ادریس را روان دی ملائک ورته حضرت غاړې ته شه ابراهیم خلیل الله تپوس کوي ارے وجه څه ده ملائک ورته فرمایي د مصطفی د امت شهید را روان دی شهادت باندې افسوس نشته شهادت خوشحالي ده بلکې زما الفاظ دي علماء دیوبند علماء اهل سنت والجماعت مقلد د امام اعظم منهج د دیوبند هغوی ته په مدارسو کې درس ورکوي ارے زما بچیا یاد ساته تا ته صرف په کتاب کې تور ټکی نه دی دلته صرف علم الصرف نه دی دلته صرف علم النحو نه ده دلته صرف علم بلاغت نه دی دلته صرف علم جدید نه دی دلته صرف اصول فقه نه ده دلته صرف اصول حدیث نه دی دلته صرف علم حدیث نه دی دلته صرف مفتی کورس نه دی بچی یاد ساته دلته علم شهادت دی دلته غیرت دی دلته ایمان دی دلته جذبه ده دلته د ظلم په خلاف اواز دی بچی شهادت څه شی دی بچی شهادت